بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، د توابعو بحث شروع دی. په دې کې دویم قسم چې کوم دی نو هغه تاکید دی. اوس ماشوم به تاسو په تاکید باندې څنګه پوهه کوئ؟ نو ورته بچي دا تاکید چې کوم دی نو دا د یوې خبرې د پخولو لپاره راځي، چې لکه مثال په طور باندې ماشوم دوی چې لکه خامخا دا کار وکړه، نو ساده پښتو کې د بلې باندې وړاندې پوهه کو چې یو خبره موږ چاته کو او ورته وایي چې لکه تاکیداً ګوره دا کار داسې وکړه، نو دا د دې خبرې د مضبوطیا لپاره کوم دی نو راځي. بیا دا تاکید چې کوم دی نو په دوه قسمه باندې دی، یو تاکید لفظي دی او یو تاکید معنوي دی. نو ماشوم په دې باندې پوهیږي چې ګوره بچي دا تاکید لفظي چې کوم دی نو دا هغه تاکید ته وایي چې یو لفظ چې کوم دی نو موږ دوه پیرې ووایو، لکه دلته کې موږ وایو جاء زید زیدون، راغی زید زیدو. نو د لومړني زید کې چې لکه موږ وایو جاء زیدون راغی زید، نو دې کې بس لږ ډېر شک شبهه چې آیا راغی قرآن راغی، خو چې کله ورپسې دا دویم زید ذکر شو نو خبره ډېره مضبوطه شو چې او بالکل چې کوم دی نو زید راغلی دی، د شک نه چې کوم دی نو خبره ووتله. نو دلته به ووایي چې دا تاکید په دوه قسمه باندې، یو تاکید لفظي دی. نو تاکید لفظي هغې ته وایي چې دا تاکید دوه پیرې ذکر، دا لفظ چې کوم دی نو مکرر ذکر شلی، دا په دوباره باندې ذکر شلی، نو دا تاکید لفظي دی. بل ورته وایي چې یو تاکید معنوي دی. تاکید معنوي چې کوم دی نو هغه په څو قسمه باندې دی، هغې دپاره اته چې کوم دی نو خپل الفاظ دي، لکه نفسون، عینون، کلا، کلتا، کلون، اجمعو، اقطعو او ابصمو. دا چې کوم دی نو دا معنوي خپل الفاظ دي. اوس تاسو چې ماشوم ته دا ښایي نو ورته وایي ګورې جاء زیدون نفسه، لکه دلته کې زید راغی نفسه په ذات خود په خپله باندې راغی. نو دې ترکیب سره لومړی تاسو هغه ته معنو کې، بیا د دې نه پس چې کوم دی دا څوک یې ماشوم و هغه ترکیب ته راولئ. نو ورته یې بچي د دې موکد د دې تاکید ترکیب به ته څنګه کوې؟ نو ورته یې بچي د تاکید نه مخکې به موکد ویه. دې ترکیب سره ګوره ورته دا جا چې کوم دی نو پیل شو، دا زیدون چې کوم دی نو موکد شو. نو موکد له به اوس موږ تاکید چې کوم دی نو هغه جوړو به. نو نفسه، نفس مضاف، دا هو ضمیر چې کوم دی نو مضاف الیه، دا مضاف الیه د دې موکد دپاره تاکید شو. دا موکد تاکید چې کوم دی د جا دپاره څه شو؟ فاعل شلو. فعل سره خپل فاعله جمله فعلیه خبریه. په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو څوک پوهه به کو، لکه جاء القوم كلهم اجمعون اقطعون. نو دا به ورته وایي چې ګورې دا یو موکد دپاره چې کوم دی نو دوه درې څلور تاکید هم راتللی شي. لکه مثال به ورته داسې ورکړو چې ګوره جاء القوم، جاء فعل، القوم چې کوم دی نو موکد، کلهم مضاف الیه چې کوم دی نو څه شلو؟ دا تاکید اول شلو، او اجمعون چې کوم دی دا تاکید ثانی شو. او دغه شان ورپسې نور الفاظ شاته راغلو، نو ورپسې تاکید ثالث او رابع، یعنې د یو موکد دپاره کوم دی نو څو تاکیدات هغه راتللی شي. بیا ورته وایي چې فعل سره خپل فاعله او د دواړو تاکیداتو چې کوم دی نو جمله فعلیه خبریه شوله. دې به ورسره په دې باندې پوهېږي، ورته وایي که چېرې دا موکدو تاکید دا به چې کوم دی نو کله کله په ترکیب کې سی یا فاعل به واقع شوي، او دا موکد تاکید چې کوم دی نو دا به په ترکیب کې کله کله مفعول به واقع شوي. لکه دلته کې اشتریت الفرس اجمعه، نو دا اشتریت چې کوم دی نو اوس څه دی؟ فعل په فاعل دی، او الفرس دا موکد دی، اجمعه چې کوم دی نو څه دی؟ دا مضاف الیه د موکد دپاره تاکید شو. دا موکد تاکید چې کوم دی د اشتریتو دپاره دا مفعول به شو. ماشوم سره د دې ځای وضاحت پکار دی چې القوم دلته کې چې کوم دی نو دا مرفوع دی د فاعل د وجې نه، او الفرس چې کوم دی نو منصوب دی د مفعول به د وجې نه. نو دا موکد تاکید به کله چې کوم دی نو د فعل لپاره فاعل واقع شوي، او دا موکد تاکید به چې کوم دی نو کله کله د فعل لپاره مفعول به واقع شوي. دا دواړه واقع کېدلی شي. خو ورته وایي چې فاعل موږ په دې باندې پېژنو، که د فعل نه پس چېرې دا مرفوع راغلو نو دا به بیا موکد تاکید به فاعل وي، او که چېرې د فعل نه پس د فعل فاعل نه پس دا بیا راغلو منصوب راغلو، نو دا موکد تاکید به چې کوم دی نو بیا موږ د ماقبل فعل لپاره چې کوم دی نو دا مفعول به جوړو. په دې طریقې سره کوم دی نو علم النحو کې کوم ترکیبونه راغلي دي یا د اصول النحو کې کوم راغلي دي، نو هغه ماشوم سره پکې اجرا پکار دی. ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې څه دي هغه پوهه کول پکار دي.